Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. دا مخکې آیاتونو کې د درې فریقو بیان الله مؤمنان خالص او کافران خالص او دریم فریق هغه متذبذب بینهما چې هغه ته منافقان نی پورا نسبت کافروں تک کی دیشی ونی پورا نسبت چکم نے مومنانوں تک کی دیشی ولا الہ اولائی ولا اولائی چراشنو التبیدات تک ترجمہ کو نو دعوی اولا او رنبنی دعوی دی صورت چدا اغا دعوی توحید دا او دا اللہ دا یوالی دعوه دا نو پاگی بانی بسم اللہ کو نو دعوه توحید اگا ذکر کو او پاگی باندی دلائل ذکر کو او دے سرا دوائم دعوه نزدے چی اگا دعوه دا اثبات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د صداقت القرآن دا صداقت القرآن دا اغا با ثابت او دلائل با پاگی بانی وای نو دا اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم عبادت و بندگیو کئی د پروردگار خپل هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای او والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړی چې تاسو نه مخکې په تاریخ کې تیر شوي دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار ساز شئ الذی هغه ذات جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې دا ځمکه ستاسو دپاره فراش یعنی لاندې ستونې چې تاسو پې کښېنئ او پې اوده کېږئ او بودوباش کوئ او ژوند پې تېروئ والسماء بناء او ګرځولې دی اسمان لره ستاسو دپاره چت او وانزل من السماء ماء او راکوزئ د اسمان نه اوبو لره فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس روباسی پا ذریعہ دی اوبو باندے دا قسمہ قسم میوو دا قسمہ قسم خوراکوننا رزقا لكم یعنی روزی استاسو لپارا فلا تجعلوا للہ اندادا پس مگر زویتاسو دا اللہ سر شریکان وانتم تعلمون او حال دادے چتاسو خپوئی گئی خپوئی نو دا ایوہ الناس کی دا ایو حرف ندا دی صدی لکا دا حرف ندا دی حرف ندا او حروف ندا خو گن دی کنا خدایی پا دی کے دلتا حرف ندا دا او دا دا پارا دا بعید راجی دا بعید چه تان لری نو تب ورطا آواز کی یا فلان اے پلانیا دا دا لری دا پارا استعمالی
او کله کله په دې باندې आवाज نږدو کستم کوي نزدیک شخص تم ته په دې باندې आवाज کولی شي او مقصد د دې نه تعظیم د دغه هستی چې چاته ته आवाज کې او تا ته نږدې ده خو ته د هغې باوجود ورته په یې سره आवाज کې نو مقصد د هغه تعظیم یې کله یا الله یا ربي دا یا الله یا ربي الله رب خو انسان تا نزدو دے قرآن کے خل اللہ تعالیٰ ویلی دی ہوا اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تعالیٰ انسان تا دا شارگ نا نزدے دے شارگ آگے رکھتا وی ہے تا نہر حیاتم وی چرائے کہ دا روح گرزی او دا اگر کٹ کے دلو سر انسان مری داغینم انسان تا نزدے دے یعنی اللہ انسان تا دا انسان دا ځان نم نزدے دے دائما نو سنگا یا اللہ یا ربی نو منگا وایو چه دا خو موضوع دے دا پارا دا بعید و کلا استعمالی گی پا قریب کی تعظیما للقریب او دا اللہ او دا رب نبسو کوچتی چه دا سڑے تعظیمو کی نو زکا یا ایوہل بیا ایو چکم دا ایو دا ایوها دا ایو دا حرف عماد دے او ها دا پارا دا تنبیح دا نو دا ایوها کلا کلا دا یو دا منادا پا منس کی دا کلام دا خیسته کولو و مزیدار کولو دا پارا روڑی خلق نو یا ایوہ الناس اے خلقو پیش ہوئی پا خبر روان اے خلقو نو دا خو دا استما خبرو کرد ایوہا دا بم عرضے کی بیدا کا خبر ہے پاتشو ناس نو ناس دا لفظ چکم دے دا لفظ دا جمع دے خدا سے لفظ جمع دے چی لا مفرد لہو من لفظی دے خپل لفظ نا مفرد نلری البتہ دو واحد چی رازی نو اگا انسان رازی انسان نو ناس دا لفظ جمع دے خو مفرد دا خپل لفظ نا نلری مفرد دلتا انسان دے انسان یو او ناس مانا گڑ او اعبدو ربکم نو دا اعبدو ترجمہ من داو کرا چی اطیعو بالایمان و بالامتصال الامر والنہی مع غایت الحب یعنی دا اللہ تعالی اطاعت کول پا ایمان راوڑلو سرا او دا اللہ اطاعت کول دا اللہ پا امر باندی عمل کول او دا اللہ پا نہی باندی عمل کول او دا سرا محبت با پا ایمان کے شامل لے چی اللہ باندی دی ایمان دا مانا دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر راوڑی دی من جانب اللہ راوڑی دی او دا دین نا ضرورتاً معلوم دی دیتوی ایمان نو دا عبادت مانا دا اطاعت دا خدای تابداری کول او بیا منگا دا خبرم کردی دا چی دا عبادت اعبدو دا عبادت نہ دے او دا عبادت پا مانا کے دری خبری پرتی دی التذلل والخشوع جواب دا چامخ کے زان ذلیل اخکار کول دا عبادت دے داگو دا دی وجہ نزان با دا خپل رب پا مخ کے ذلیل اخکار کئے ان
انتہائی تضرع و جزئی سره به الله سره مخکې کېږي. او دویمه معنا د عبادت ته طمع. طمع به صرف د الله تعالی نه ساتي، مخلوق سره سرشته، مخلوق ځان له عجز دی. ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. او دریمه ترجمه د عبادت خوف دی، خوف د اسبابونه فوق د چانه یریدل، دا دغه عبادت کول دي. د اسبابونه فوق د چانه طمع کول، دا دغه عبادت دی. د چا مخکې ځان ذلیل ښکاره کول، دا دغه عبادت دی. او عبداللہ زوی مبارک دا خبره کړې ده چې هل افسد الدین الا ملوک و احبار سوء و رهبانها. دین درې قسم خلق وران کړی دی، ناکار باچیانو، ناکار مولیانو او ناکار پیرانو. دا دین همیشه وران کړی. عبداللہ زوی مبارک هغه سړی دی چې د امام بخاری په بخاری کې استاد دی، لوی مجاهد عالم دی. نو دا څنګه باچایان وران کړی؟ نو د عبادت اهم ستون قیام دی، دا باچایان واغیستی دی. خلق ورته لاس په نام سیب ته ولاړي، حالانکه دا د الله پورې مختص دی چې الله ته به ودرېږي. او مولیانو ته دا رکوع اخیستې ده، نو یو بل لرې راشي نو د الله سسي ونیسي، دا ګوته به دې ونیسي او داسې ورته راټیټ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابو ته تپوس وکړو چې یا رسول الله، موږ چې د یو بل سره ملاویږو، مسلمان د مسلمان سره ملاویږي، نو اینحنی له دته به راټیټېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 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 به راټیټېږي. صفا منه راغلي په حدیث کې. او دا پخوا دا یو رسم و چې کومه جنۍ به یې راواده کړه، نو هغه به خواښې ته او سر ته په خپو پرېوته، پیږی پرې باندې، نو خپو پرېوتل نشته. او پیران، ناکار پیرانو سجده اخیستې ده چې مریدان ورته سجدې لګوي، او دی منع کوي نه. او د عبادت اهم حصې درې وي: قیام، رکوع او سجده. او سجده سوا د الله نه بل چا د پاره جایز نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د الله نه علاوه بل چا د پاره سجده جایز وي، نو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته ویلی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړه، ځکه چې د خاوند په ښځه باندې ډېر لوی حق دی. خو سجده سوا د الله رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده. دا معنا شوله د اعبدو. اعبدو ځان ذلیل خار کوي د خدای مخکې. اعبدو د الله تعالی نه خوف او یره وکړي، د الله تعالی نه طمع وساتئ. او د رب معنا مخکې ما کړې په رب العالمین کې، چې په معنا د خالق دی، په معنا د مالک دی، او په معنا د مصلح باندې دی، د مصلح باندې. نو اعبدو ربکم، عبادت کوي، اطاعت کوي د خپل پروردگار. کوم پروردگار؟ الذي خلقکم، هغه چې تاسو پیدا کړی یې. خلق څه ته وایي؟ یعنی پیدا کړی تاسو د عدم نه وجود ته راوستی یې. خلق اصل کې د نش نشته کولو ته وایي،
او دا عدم نه وجود ته راوستلو ته وایي خلق. او دې لپاره په عربی کې بیا ډېر زیات په ګریمر کې ډېر مثالونه پیش کړي دي. نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے خلقو عام خطاب دے تا خطاب عام. یا ایها الذین آمنوا دا خطاب خاص دے، او یا ایها الناس دا خطاب عام دے. مطلق خلق مومن دے کا کافر دے کا منافق. نو دا مانا دا چستا سے موجود کری دا عدمنا وجود تیرا استے پہ خاص نظام بانی. لا اولذین من قبلکم، آغا خلقیوں پیدا کرے جستاسو نمخ ستاسو پلاران و نکونا ور نکونا داوم اللہ پیدا کرے. مانا دادا چی اللہ خالق الکل لے، اللہ خالق دا طول دنیا دے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، دے دا پارا چی تاسو تقوی اختیار کئی، دا اللہ نا او یری گئی، او دا اللہ دا عذاب نزان بچ کئی، او دا اللہ دا عذاب نا دا بچاو دو سبب دی. دا اللہ رب العزت اطاعت، او پا اللہ رب العزت بانی ایمان او عمل صالح، دا دو شئی ندی چه دا دا عذاب نسڑے بچ گئی. لعل تاسو پا دی گریمر پا کتابونو کی ویلی چه لعل رازی دا پارا دا ترجی، دا امید دا پارا رازی. امید دے چه تاسو با متقیان ساز شئی، نا دا مانا بنکے. لعل دا امید دا پارا دے خدا اللہ پا کلام کی دا امید دا پارا نا، بلکہ دا اللہ پا کلام کی پا مانا دا کے دے لکے تتقون، دے دا پارا چی تاسو پرہیزگار شا. پی گئی پری خبر وانی نو چی پا مانا دا کے دے نو کئی ولی نویو، نو دا دی دا پارا نوائی چی دا باچیان چی کنا او دا لوی خلقا تا دا غینا یو خواسو کی او سوال تیو که چی مالا دا کارو کا، نو آغا وی او بشی کی دیشی چی اوشی. نو دا دا بادشاہ کی دیشی چی اوشی، دا مانا دا دا چی اوشوا. نو دا اللہ رب العزت نلوی باچا سو کرے. نو ذکر دا امید دا لپا ذکر شچ لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، اغذاتو چی گرزولی دا ستاسو دا پارا زمکا پرشو، زمکے پرش ساس کرے دے. سمطلب زمان شیخ عنایت الرحمن رحمت اللہ علیہ اگر سواد سر تعلق ساتھ نو آگور پراش ترجمہ کولا لاندیستونی اس نے پیغم چی پسواد کی بے اس سو کوئی او کنے بے وئی، او دا لاندیستون کی معنی دادا چی ہر اگا شے چی سڑے لاندے اچائی او پی کینی او پی ادکی. نو کاغا تولئیوی، کاغا پوزکی، او کاغا راتاو دانوی شینے چی روتی دی. لا طول لورزی او پراش تے ام پہ سڑے ناستا کولے شی، ام پہ ملاستا کولے شی، او ام پہ بودباش او جون تے رولے شی. او دارنگی والسماء بناء گرزولے و پیدا کردے اسمان لر چت، دا اسمان دا قبے پر شکل باندی، دا چت پر شکل باندی، دار دی دنیا دا پارا دے. او فاخرج به منا نو وانزل من السماء ماء، او راکوزی دا اسمان نا اوبولا، باران سوک کئی اللہ، دا اسمان نا اوبسوک راکوزی اللہ. او علماء تفسیر وی چر سمان مراد دلتا وریز دا
ځکه چې تاسو ته ما د اسمان ترجمه کړې که تاسو ته یاد وي کل ما هو علاک و اضلک فهو سماؤک نو دا وریځ زمونږ د سر د پاسه نه ده او په موږ سوری نه سازئ دې ته مسؤل او ما تاسو سره اسمان ترجمه پرونه بله ورځ کړې وه چې اسمان په معنا د باران باندې راځي خو دلته د اسمان نه مراد وریځ ده وانزل من السماء ماء راکوزی د اسمان نه اوبو لره یعنی د وریځ دا ځان له یوه اختلافي مسله ده چې دا باران د وریځې نه کیږي او که دا باران د اسمان نه کیږي او که د دواړو نه کیږي خبره درسته ده خبره صحیح ده د اسمان نه او د وریځې نه او د دواړو نه کله کله قرآن وایي ومن المزن د سپینې وریځې نه موږ باران کوو نو باران هم الله تعالی کوي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس روباسی به په ذریعه د اوبو په سبب دابا سببیه ده بسبب الماء په سبب د اوبو سره من الثمرات قسمه قسم میوې نو دا ثمرات جمع ده او دا هر هغه شی دی چې ځمکې روباسي کاغه دانی دی او کاغه شینکی دی دکا تسمر ویلگی او وما تخرجه الاشجار من الفواکه او هغه چې میوې پیداوار کوي د ونی پیداوار کوي د میوونه یعنی معنا دا ده چې ثمر او ثمرات دا یوازې دی پرورو ته نه وایي بلکې غنمو جوارو او شولو او دې ته هم وایي حتی چې دغې ساګونو ته هم وایي دغې ټماټرو ته هم وایي دغه پیازو ته هم وایي دا عامه معنا ده د ثمرات دلته تشې میوې نه دي مراد ګورې ځکه یوازې په میوو کار نه کیږي او رزقا لکم دا ستاسو دپاره قوت دی چې تاسو په دې باندې خپل گزاران کوئ او په دې باندې خپل ژوند محفوظ کوئ ځکه چې سړی خوراک بند کي نو هغه به مري نبی علیہ السلام وایي که نه وایي چې بس سړی دپاره دا کافي ده لقیماتن ټکې راځي یو څو نونیږئ لقیم دا تصغیر د لقمې دی لقمه نونی ته وایي نو حدیث کی تصغیر استعمال شوی دی لقیماتن کافي دي سړي دپاره یو څو نونی وایي چې دا شای پې نیږئ روڑی نه خوري دا خېټه بدر کې دردن نشي نو د املا به دې راټیټه شي نو بې وخته به بوډا شي دا یې معنا ده فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ستاسو دپاره قوت او رزق دی فلا نو چې کله الله رب العزت دومره لوی ذات دی او دومره ډېر انعامات یې په تاسو وکړو چې د نش نشته کړئ ځمکه یې دله فرش ساز کو اسمان یې دله چت ساز کو د اسمان نه دله اوبه نازلې کړې د اوبو په ذریعه د ځمکې نه درپاره هر قسم خوراکونه را وویستل د دې نعمتونو باوجود فلا تجعلوا لله اندادا پس مه ګرځوئ د الله سره شریکان انداد جمع د ند ده انداد د چا جمع ده د ند جمع ده او ند شاته وایي النذیر والمثیل نذیر ته وایي او مثیل ته وایي او لنډه غوندې معنی یې دا ده چې النذیر المناوي
آغا نظیر و مسیل چه مقابلی دے اسڑی لکه ته د الله سره د الله مخلوق رالی او په خدای کې ور سره شریکه او ند دا مثل ته وایي ځکه چې حسان زوی ثابت رضی الله تعالی عنه شاعر رسول په یو موقع کې وویلي او دا خبره رسول الله ته وکړه چې ستا د تر زامنو کې د ابو سفیان زوی د حارث پتا پسې اشعار وایي هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اشعار وایي نو په ده پسې نه ویم چې حج یې وکړم نو هغه ویل چې حسان څنګه به ورپسې ووایې په هر څه کې راسره شریک دی حسان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې الله پیغمبر په خدای مې قسمی دسې بر ترابیل کم لکه دا ویخته چې د وړو نه رابیلي دسې بر ترابیل کم هغه ویل وایه ورپسې قصیدې وویله نو پای کې داسې یو شعر هم دی چې کوم زما مطلب دی دلته اتهجوه ولست له بند اتهجوه ولست له بند وخيركما فشركما لخيركما فداء وګدا قصیده ده وی اتهجوه اے ابو سفیان زوی د حارثه اتهجوه تد محمد مصطفی حج و بیانای اتهجوه ولست له به مړه ته خود په شان دی نه کپړی ته دی وګوره ته خود په شان دی ولست له بند ته خو د په مثل نه یې وشرکما لخیرکما فداء کوم چې ډېر ناکاره دی هغه ډېر ښه نه دی قربان شي ډېر ناکاره ویل ته یې او ډېر ښه محمد مصطفی دی او بیا تلې راسې ورپسې ما تاسو ته دلیل پیش کوو چې نیت په معنا د مثل باندې راځي المثل المناوي دا معنا ده نو دا اللہ تعالیٰ سر شریکان مگرزوئی چا مختلف قسم خدایان ځان لساس کئی او داغین خپل کارونه بیا غواړی وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ چې دا الله نظیر او دا الله مثیل او دا الله مشابه نشته دی هیڅوک کله چې دعوی توحید چې کومه لومبۍ دعوه د صورت هغه موږ ثابته کړه دلایل په هغې باندې د الله له طرف نه په دې باندې پیش شو نو اوس دویمه دعوه چې هغه اثبات د رسالت د رسول الله او صداقت القرآن دی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا کچریئی تاسو په شک کې مما داغه کتابنا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بندا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نو فأتوا بسورة من مثله راتلو کوي په یو صورت باندې د مثل د قرآن نه یا د مثل د محمد مصطفی نه او ودعو شهداءکم راو بلی خپل گواهان چې تاسو له گواهی وکړي راو بلی خپل بوتان او خدایان من دون الله سوا د الله نه چې تاسو له په دې گواهی وکړي او تاسو تعاون وکړي او تاسو د جاو ټیک در قرآن مقابله دی وکړه ان کنتم صادقین که تاسو په دې دعوا کې رښتینی یئ
چې دا محمد مصطفی دا قرآن د ځانه ساتي. نو که دا داسې آسان کار یو د ځانه سازول کېدی شي، حالانکه تاسو ټول په دې واقف یئ چې اگر چېرته مدرسه کې داخل شوی نه دی، چېرته عالم دی ګوډه ماته کړې نه ده، د چا تلمذ او شاګردي کړې نه ده، ټول په دې پوه یئ. ستاسو مخې ته 40 کاله ستاسو په کلي کې پیدا شوی و، ستاسو په کلي کې لوی شوی و، ستاسو په کلي کې 40 کال زندگی د نبوت نه مخکې تېره کړې ده. هېڅ شی نه ورته هېڅ شی نه وویل. نو که تاسو په شک کې یئ نو ریب اصل کې قلق القلب د زړه د قلق. ما پرونو ابرو ریب کې خبره کړې وه، او ریب الزمان حوادث د زمانو ته وایي. ریب په معنا د شک باندې راځي، ریب په معنا د قلق القلب باندې راځي. نو که تاسو په شک کې یئ مما د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی په خپل بنده باندې، که چېرې دا ستاسو دا دغه یي چې د دې خبرې ستاسو شک یي او تاسو په اضطراب کې او په قلق القلب کې یئ چې دا قرآن د الله کتاب نه بلکې دی بنده ځان اساس کړی دی. نو عبدنا خپل بنده نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی. او دا یاد ساتئ چې په انسان کې اعلی ترین صفت عبدیت دی. سره اعلی ترین صفت په بنده کې بندگی ده. چې کوم ځای لوی مقامات راځي نو التا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعبیر په عبد باندې کوي. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، چې معراج ته بوزي نو التا سوای سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. او چې کله ول کتاب ور کوي نو ورته وای وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. د دینا د انسانانو انسانیت کی اوچت صفت بل نشتا، دا ډیر اعلی صفت دی. اسم العبد ماخوذ من التعبد والتذلل لأن المملوك يذلله مالكه بالخدمة ويعبده بكثرة استخدامه. ولما كانت عبادة الله تعالى أشرف الخصال كان التسمي بها أشرف الأسماء. کله چې په ټولو خصالو کې اشرف الخصال د الله بندگی ده، د دې وجې نه نوم هم دته په هغه نوم باندې کېښودی شو.